سلامونه جوړ په خیر ګرانو کتونکو زه ماجان یم او تاسو ماجان ټاکس ګورئ دا زموږ 14 نمبر ولاګ دی زه تاسو ټولو ته هرکلی په خیر راغلی او ستړي مشي وایم ګرانو کتونکو نن به موږ خبرې اترې کوو بی ا کډز اگین ورځ معنی او هم د دې سره تړلي لږ شانتي معلومات به زه تاسو له درکوم چې مطلب یې د بچپن خوشحالیانې دوباره مانځل او د دې په اړه بېلابېل مثالونه به هم زه تاسو ته په دې بلاګ کې درکوم که تاسو ګورئ ډېر زیات مشران یا دغه شانته کې تاسو به اکثر په خپله باندې هم چېرته دا احساس کړي وي او یا به تاسو په خپله باندې داسې قسم د ماشومانو سره لوبې هم کړي وي او ورسره تاسو به چېرته د ماشومانو سره ناست یې چې خلک تاسو ته ووایي چې ته څه ماشوم خو نه د دې ورځې مطلب هم دا دی چې په ډېرو مصروفیاتو کې موږ څه ناڅه د خپل ځان دپاره وخت وباسو او یا د خپل بچپن هغه کارونه چې دي هغه واپس بیرته راژوندي کړو او یا خپل د بچپن ملګري هغه راوغواړو او یا د خپل بچپن قصې د خپل مور او پلار نه وپوښتو یا په خپله باندې خلکو ته د خپل بچپن په اړه باندې څه ناڅه قصې وکړو نن 8 جولای ده او 8 جولای هر کال بی ا کډز اگین په نوم باندې مانځل کیږي چې مطلب یې د بچپن خوشحالیانې دوباره مانځل دي نن سبا که موږ تاسو فکر وکړو نو تاسو به ډېر مصروفه یې په خپل آفس کې دغه شانته کې تاسو به په خپل ذمهداره کې او دغه شانته تاسو به په خپل کاروبار کې ډېر زیات مصروفه یې خو بیا هم دا ورځ موږ ته دا راښایي چې موږ څه ناڅه خپل بچپن قصې خلکو ته وکړو یا د خپل بچپن یادونه چې دي هغه رایاد کړو لکه څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې وی چې تاسو د خپل مور او پلار نه پوښتنې کوئ چې تاسو ته د خپل بچپن په اړه باندې څه ناڅه قصې وکړي د بچپن په وخت کې یا په وړوکوالي کې د انسان فکر هغه نوي یو خواته او بل دا چې د انسان په سر باندې څه قسم داسې بوج او یا د انسان په سر باندې یو قسم ټینشن هم نه وي انسان آزاد وي او بل دا چې په کور کې هم څه تپوس نه کیږي چې کله وخت تیریږي سات په سات باندې د انسان ذمهداریانې ډېرې زیاتیږي او په سر یې ډېر بوجونه راځي په ماشوموالي کې به تاسو اکثر کتلی وي چې په دوستۍ کې هم یو قسم داسې لالچ نه وي که تاسو د خپل سکول زمانې ته لاړ شئ که بریک په وخت کې به تاسو ځان دپاره څه راواخیسته هغه به تاسو خپل ملګري ته ډېر په خوشحالۍ باندې ورکول دغه شانته کې په زړه کې نفرت هغه ډېر زیات کم وي او انسان د یو بل سره بغیر څه د لالچه محبت کوي او دوستي چې د هغه بغیر د لالچه وي اوس به مونږ خبرې اترې وکړو دا ورځ به مونږ څنګه لمانځو او دا ورځ به مونږ څنګه ښایسته کوو تاسو به خپل پخوانو ملګرو سره ملاویږئ او هغه به یو ځای ته راغواړئ او د بچپن کومې لوبې چې به تاسو کولې په هغې کې پټ پټونی شو دغه شانته کې نورې داسې د بچپن لوبې بیروړي شو یا نورې لوبې هغه به تاسو کول نو په دې ورځ باندې تاسو د خپلو ملګرو سره دغه یو یاد هم تازه کولی شئ نن ورځ به تاسو صرف همدغه مشغولتیا له ورکوئ خپل موبایل نه به ځان ډېر لرې ساتئ او د بچپن هغه ځایونو ته به ځئ چېرته چې به تاسو په بچپن کې لوبې کولې یا تاسو د خپل سکول نه یا تاسو د خپل چې ستاسو مدرسه وي هغې نه تاسو فارغ شوي یې تاسو به هلته ځئ او هلته به خپل یادونه تازه کوئ که څه تاسو فکر وکړئ تاسو د سکول سره تړلي هم ډېر یادونه دي که زه تاسو ته د خپل سکول په اړه باندې ویم نو زما سکول نن هم چې زه کله په هغه ځای باندې تېرېږم او چېرته لاړ شم نو ما ته ډېر زیات یادونه را یادېږي او بله دا ده چې ما چې په خپلو ملګرو سره یا ما چې په کوم سکول کې کوم وخت تېر کړی دی نو هغه زه ډېر زیات مس کوم چې اکثر به مو ملګرو سره جګړې وکړي چې خدای دې د یو بل نه خلاص کړي نو کله کله فکر کوو چې هماغه دعا چې ده یا هماغه خیري چې دي هغه قبول شوي دي حالانکې په هغه وخت کې انسان نه پوهېږي خو بیا وروستو په خپلو ملګرو پسې انسان ډېر خفه وي
نن ورځ که کم خلک ډیر زیات مصروفه وي نو تاسو به د خپل مصروفیاتو نه به تاسو لږ شانته کې وخت وباسئ او تاسو به همدارنګې خپل ملګري چې دي هغه به راغواړئ او څه ناڅه د خپل بچپن یادونه چې دي هغه به تاسو د یو بل سره شیر کوئ او د یو بل سره به پرې غږیږئ. همدا و د نن ورځې زموږ بلاګ چې سر ته ورسېدو بی ا کډز اګین ورځ یوازې موږ ته دا نه راښایي چې صرف موږ خپل بچپن ته لاړ شو او په خپل ژوند کې چې دی هغه مثبت سوچ راولو، خپل ځان چې دی هغه همیش دپاره ښه طرف ته بوځو او خپل ماشومان هم هغه شانته کې نه کړو چې څنګه زموږ په بچپن کې په موږ باندې سختې تېرې شوي دي یا په بچپن کې څه ناڅه غلطیانې د انسان نه شوي دي چې دا هم موږ د خپلو ماشومانو نه لرې کړو. ګرانو کتونکو که ستاسو هم دا ولاګ خوښ شوی وي ستاسو ډیره مننه. اوس ورکوي ما جان له اجازت. د الله په امان.